أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورة کہف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1 آیات نمبر 4 5 6 7 8 پنځه آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي دوی ویره هغه کسان ویره چې د هغوی چې الله د پاره زوی دی اولاد دی. نو دا خبره پرون چې نو هغه تېره شوله چې درې قسمه خلکو چې نو هغه یهود نصارا او د مکې مشرکانو دوی به د اولاد الله د پاره د اولاد چې نو هغه ثبوت کو الله پاک له به اولاد ثابتولو. یهودو به وی چې عزیر علیه السلام علیاذ بالله چې نو هغه د الله زوی دی. عیسایانو به وی چې نو عیسی علیه السلام د الله زوی دی. مکې مشرکانو به ویلو چې فرشتې چې نو هغه د الله لوریانې دي. نو الله جل جلاله وی دغه کسان ویروا قالوا اتخذ الله ولدا چې څوک وایي چې الله نیولې دی ځان له جوړ کړی دی اولادو. ځکه اولاد د الله رب العزت منزه او پاک دی. اولاد خو هغه څوک غواړي چې څوک نو عاجز وي، چا باندې کمزوري راځي، چا باندې محتاجي راځي، نو د هغوی چې نو اولاد غواړي د اولاد ضرورت وتی. او الله جل جلاله د دې ټولو خبرو نه چې نو هغه پاک دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. بیا دوی وایي مونږ د پلار نیکه د وختو دا خبره اورو د قشن پاغې روان دي. نو الله وایي بې دلیله خبره ده. اگر که د مخکې نه روانه ده خو چې یو خبره بې دلیله نو که هغې کله هم تا د پته وشوله نو بیا به صرف د پلار نیکه چې دی نو هغوی تقلید نه کړي چې د هغوی سره په هغې باندې څه دلیل شرعي دا نه وي او ته چې نه دا خو د پخوا نه مونږ دا کار کول او دا اوس څنګه وایي چې دا ناروا دی یا نشته ناجایز دی. نو ځکه الله وی ما لهم به من علم ولا لآبائهم. نو د دوی د پاره چې نو هغې باندې څه علم نه د دوی د پاره او نه د دوی چې نو هغه د پلارانو د پاره. کبرت کلمة تخرج من افواههم. الله وی لویه چې نو هغه خبره ده، ډېره چې نو هغه بده خبره ده چې دا چې نو هغه د دوی د خولو نه چې نو هغه راوځي. ای یقولون الا کذبا. دوی نه وایي مګر چې نو هغه صرف او صرف دروغ. یعنی دوی چې دا کومه خبره کوي چې د الله جل جلاله د پاره اولاد دی، د الله پاک د پاره اولاد ثابتوي، نو د دوی دا خبر چې نو هغه صرف او صرف دروغ دی. دروغ نه ما سوا چې نو هغه یوه خبره هم نه ده. اوس دروغ څه ته ویلی کېږي؟ نو خلاف واقعي خبرې ته چې نو هغه دروغ ویلی کېږي. او دویم دا ده چې کومه خبره باطل وي ناحق وي نو دغې خبرې ته چې نو هغه هم دروغ وایي. نو ځکه الله وایي یقولون الا کذبا. دوی نه وایي مګر چې نو هغه دروغ. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم. اوس دې آیات کې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته فرمایي تاسو دومره د دوی فکر مه کوئ چې دوی ایمان ولی نه راوړي، دوی د الله سره شریک نو هغه ولی جوړی. نو تاسو هر وخت په دې باندې ځان پریشانه کړئ. نو الله وی فلعلک شاید چې تو باخعون هلاکون کې نفسه کا خپل ځان لره، یعنی خپل ځان چې نو هغه هلاک کې داسې مه کوه بلکې دوی پرېږده که ایمان راوړلو نو هم صحیح ده او که ایمان را نه وړلو بیا صحیح ده. ځکه تکوینی طور باندې د الله جل جلاله د طرف نه نو هغه دا مقرر ده چې څه خلک به نو هغه مسلمانان وي او څه خلک چې نو هغه به کافرانی. نو دوی په دې باندې ځان دومره مغمجن کوه چې دوی ولې نو هغه ایمان نه راوړي. موږ چې ورته پښتو کې وایو ځان د مرۍ نه ونیسه، ځان چې نو هغه په دومره مخه پکوه ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نو په دغې غم د وجې نه تو ځان چې نو هغه مخه پکوه. دا تکویني کارونه دي. ها ستا په ذمه چې د دوی کم هدایت دی
دوی ته لار ښودل دي خپل کار کوه لار ورته ښیه د الله وحدانیت ورته بیانوه خپل رسالت ورته بیانوه اثبات د قیامت د هغه ورته بیانوه دلایل ورته پیش کوه بیا د دغه نه وروسته چې نه مني ایمان نه راوړي نو په دې باندې ځان مه پریشانه کوه که ایمان یې راوړلو ډېر ښه که ایران نه وړلو الله لوی جهنم پیدا کړی د هغې دپاره به څوک هم انا جعلنا ما على الارض زینة لها الله رب العزت وی بېشکه موږ چې نو هغه جوړ کړی دی هغه څه چې په ځمکې د پاسه دي زینة لها دا د دغې ځمکې دپاره ښایست دی دا د دغې ځمکې چې نو هغه رونق دی اوس الله رب العزت د ځمکې د پاسه څه نو که هغه نو هغه جمادات دي که هغه نباتات دي که هغه حیوانات دي دا څومره شیزونه چې هم دي دا ټول د دې ځمکې چې نو هغه زینت دی د ځمکې چې نو هغه ښایست او ښکلیوالی دی که نه تاسو وګورئ دغه کلی دغه بریکوټ و دغه ښار ولو خو کله چې د کرونا هغه حالت ولو نو خلک به پکې یارېدل که نه خوش شی پش شی چې نو هغه پروت و دغه انسانان د هر څه چې یو طرف ته شول بیا دغه هغه ښار چې اوس نو هغه رونق دی د هغې نه مخکې یو رونق ولو بیا خلک به پکې یارېدل داسې چې نو هغه خوشکې وه نو الله وی دا څه چې هم دی که جمادات دي که نباتات دي که حیوانات دي دا د دغې ځمکې دپاره چې نو هغه ښایست دی دا د دې ځمکې یو رونق دی خو اوس په دغې ښایست او په دغې رونق پسې به ورپسې کېږئ نه دا الله درکړی دی خو د دنیا دغه زینت او ښایست دا به زړه ته نه کوځئ لنبلوهم ایهم احسن عملا الله موږ تاسو آزمیو چې کم یو کسان چې نو هغه څه کوي ښه عمل کوي د دنیا د رونق سره د دنیا د ښځې بچو سره د دنیا د مال سره د دنیا د جایدادونو سره د په دغې پسې ورپسې کېږي دغې ته ننوځي او که نه دی د الله رب العزت نو هغه راضي کوي دغې نه هم چې څومره الله پاک فایده اخیستلو اجازت ورکړی هغې همره فایده دې اخلي او نور الله د راضي کولو کوشش کوي او که نه دې چې نو هغه د الله راضي کول پرېږدي او صرف په دغې شیزونو پسې چې نو هغه ورپسې دی بیا سوال دا پیدا کېږي الله وایي ما علی الارض زینة لها چې د ځمکې د پاسه ځمکې کې چې څوم دی دا ټول د دې ځمکې زینت دی نو په دې کې خو بعضې شیزونه داسې دي چې هغه مضر دي هغه خو انسان ته چې نو هغه ډېر لوی نقصان ورکوي لکه مثال په طور کې مار شولو لړم شولو لټکه شوله کربوړی شولو دغه شان درندگان شولو نو دا شیزونه خو انسان ته نقصان هم رسوي نو دا بیا څنګه د دې زینت شولو نو وایي حضرات جواب ورکړی چې دا شیزونه به ظاهر کې هغې په یو پهلو کې په یو طرف باندې چې نو هغې کې ضرر دی خو بل طرف ته چې وکتلی شي نو په دې کې د انسان دپاره دنیاشي پیدې دي کینسر دوايانې شولې نور څه چې داسې دا شول نو په دې کې دغه شیزونه او د دې دغه زهر چې نو هغه په کار راځي نو دنیا شیزونه چې نو هغه د قشانتي چې هغې په یو پهلو کې چې وکتلی شي یو حیثیت باندې د هغې کې نقصان ښکاري خو چې بل حیثیت باندې وګورې نو په هغې کې دنیا شي چې نو هغه فایدي وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خو الله وایي ګورې دنیا مې زینت پیدا کړی دی خدا په طور د امتحانو څه وخته پورې چې نو هغه به دا یي بیا به وروسته چې نو هغه الله وایي زه به دا ټول هر څه چې نو هغه ختم کړم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ بېشکه موږ چې نو هغه کوونکي یو جوړونکي یو ما علیها هغه څه چې په دې ځمکه باندې دي صعیدا جرزا صفا هموار چې نو هغه میدان جرز بې گیا یعنی وس چې تا ته دا کم نباتات ښکاري کم جبادات د ښکاري کم حیوانات د ښکاري کم غرونه او سیندونه او سمندرونه د ښکاري الله وایي داسې یو ورځ چې نو هغه را روانه ده چې کله هغه ورځ راله دې کې به یو شی چې نو هغه هم نه چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلی پکواله او ورځ د قیامت شوه دا ټول به یو هموار چې نو هغه میدان شي نه به بېګیا نظر راځي نه به بوټی نظر راځي نه به غر نظر راځي نه به انسان نظر راځي نه به حیوان نظر راځي دا ټول هر څه چې نو هغه به ختم شي نو چې کله دا ټول ختمېدونکي دي نو انسان ته الله پاک چې نو هغه دعوت ورکو چې ګورې د دغې زینت باندې خپل آخرت به نه تباه کړي دا په طور د امتحان دي د لږ وخت دپاره نور دا ټول شیزونه ضایع کېدونکي دي نو چې کله ضایع کېدونکي دي نو به فاني شیز باندې چې نو هغه محنت مه کوه ځکه ستا محنت به هم فاني او ضایع شي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وَيُنذِرَ الَّذِينَ او چې ویری هغه کسان قالو چې وایي اتخذ الله نیولی دی الله پاک ولدن اولادو
ما لهم نشته د دوی د بار به په دې باندې من علم علم ولا لآبائهم او نه د دوی پلار نکته کبرت کلمتا لوی د خبره تخرج چراوزی من افواههم د دوی دخلونه یقولون نوی دوی الا کذب مگر دروغ فلعلک نشاید باقع هلاکون کې نفسک د خپل ځان علا اثارهم د دوی په اثرونو د دوی نه ورستو ان لم یؤمنو کچری دوی ایمان را نوړو بهذا الحدیث په دې خبره قرآن باندې اسفا د غم په وجه انا جعلنا بشکا مونږ جوړ کړی دی ما هغه سال الارض چې پزمک د زینت لها خایس زینت د دغه لپاره لنبلوهم چې مونږ وازمیو ازمیخ وکو امتحان وکو ایهم چې څوک په دې کې احسن عمل زیات خکون کې دی عمل و انا لجاعلون او بشک مونږ خامخا کون کیو ما اغسا علیها چې په دې ځمکه باندې دی سعیدن صفا میدان جروزا بے گیا